سپارا 12 نمبر رکو، سورہ نساء 15 نمبر رکو، 15 سپارا 12 نمبر رکو، سورہ نساء 15 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ او هر کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې فلیس علیکم جناح نشته په تاسو ګناه ان تقصروا من الصلاة هغه دا چې تاسو قصر کوئ په مونځ کې ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا که چېرته تاسو دا اندېښنه وي چې کافران به تاسو تکلیف درکړي ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا بېشکه کفار د ستاسو ښکاره دشمنان دي. وإذا كنت فیهم او هر کله ای محبوبه چې ته په دوی جماعت کې فاقمت لهم الصلاة ته دوی ته جمع ودروه فلتقم طائفة منهم معك پس ودرېږي د یو جماعت په دوی کې ستا پسې ولیاخذوا اسلحتهم او بل جماعت ته خپله اسله اوچته ګرځوي فاذا سجدوا پس هر کله چې دوی رکعت وکړي فلیکونوا من ورائکم پس دوی دې وګرځېږي ستا نه وروستو ولتأتي طائفة اخرى پکار دې چې راشي بل جماعت لم یصلوا چې هغو مونځ نه وي کړی فلیصلوا معک دوی د تا سره په مونځ کې شریک شي ولیاخذوا حذرهم او دا نور د خپل اسلحه اوچته ګرځوي خپل سامانونه دې اوچت ګرځوي و اسلحتهم خپله اسلحه ود الذین کفروا کافران خدا غواړي لو تغفلون عن اسلحتکم هغه دا چې تاسو چېرته غافل شئ خپل اسبابونه و امتعتکم او خپل سامانونو احتیارونه فیمیلون علیکم میلة واحده پس دفعتا دوی په تاسو باندې را پرېوځي ولا جناح علیکم او نشته په تاسو مضایقه ان کان بکم اذی من مطر که چېرته تاسو تکلیف وي د باران په سبب او کنتم مرضی یا تاسو بیماران ان تضعوا اسلحتهم ادا چې تاسو خپل اسلحه کولاو کوئ وخذوا حذرکم او خپله پناه تاسو علی ان الله بېشکه الله اعد للکافرین عذابا مهینا تیار کړی د کافرانو دپاره د خواريوال عذاب. وإذا قضیتم الصلاة هر کله چې تاسو مونځ وکئ فاذکروا الله بیا الله یادوئ قیاما په ولاړتیا سره وقعودا او په ناستي سره وعلى جنوبکم په یو په بل اړخ باندې اورېدا سره وإذا اطمئننتم هر کله چې تاسو مطمئن شئ فاقیموا الصلاة پس مونځ ودروئ ان الصلاة بېشکه مونځ کانت دی علی المؤمنین په ایمان والو باندې کتابا موقوتا مقرر وخت باندې تړلی شوی ولا تهنوا ابتغاء القوم تاسو کافرانو په لټولو کې سستی مه کوئ ان تکونوا تعلمون که چېرته تاسو دوک ته رسېدلی فانهم یعلمون پس بېشکه دوی ته هم دوک ور رسېدلی کما تعلمون څنګه چې تاسو ته دوک ته رسېدلی وترجون من الله او تاسو خو الله نه هغه امید لرئ ما لا یرجون چې دوی امید نه لري وکان الله علیما حکیما او الله دې علم او حکمت وال